یو انسان د سترګې خوږیږي، هغه وایي سترګو کې ډراپ اچوم، دوایي اچوم، نو آیا دې سره روژه ماتیږي که نه ماتیږي؟ نو د سترګو ډراپ سره عزتمندو د اکثر علماو په نسبت باندې روژه نه ماتیږي. دغه شان عزتمندو سترګو کې کجل اچول، رانجه اچول، دې سره روژه نه ماتیږي. بعضې کسانو ته ذهن کې دا خبره راځي چې بهی سترګو کې کله موږ دوایي واچو یا کجل رانجه واچو نو مرۍ ترخه کېږي. واقعي داسې ده، ځکه د سترګو د طرف نه مرۍ ته حلق ته لاره شته، سورنګ ورته جوړ دی. نو عزتمندو صرف حلق ته دوایي رسېدلو سره روژه نه ماتیږي، حلق نه چې لاندې لاړ شي بیا ماتیږي. او دویم نمبر دا شریعت دا ویلی دی چې کوم د خوراک څښاک لارې وي، معتاد لارې، عادتي لارې، عموما چې انسان خوراک سب په کومه لار کوي، نو هغه د پوزې لار ده، بیمار له خلک په دې خوراک ورکوي. د خولې لار خدا ده، او کله نا کله لاندې لار ده، په هغې باندې کله نا کله انسان ته خوراکونه او سیزونه، مختلف سیزونه معدې ته پاس کېږي. نو دغه ځایونو سره به خیال ساتي، دغه سوړو سره. او دغه رنګې نور غیر معتاد لارې سره چې بعض سیز لاړ شي، لکه انجکشن سړي وکړه له دن بدن ته لاړه بغیر ضرورت نه بیا نه کې. خو اوس عزتمندو د شوګر بیمار دی او روژه هم نیسي، ډېر اعلی ماشاءالله ویل ډن، بیمار هم دی او روژه نیسي، شوګر ستن په دې دغه کې وکړي، خیر دی. ضرور نسواري دی چېرته دغه روژه کې بېهوشه شو او بس لاړې اسپتال کې ورته ډریپ وخېجو، نو بس خیر دی، بس کې نسواري سړی دی وروره ښځې ته دماغ کار نه کوي او دا روژې ونیوله ډېر اعلی ماشاءالله، نو بس خیر دی، موږ روژې نه ماتیږي. دومره قرباني ورکړې ده، ځکه د نسواري ته د روټۍ قرباني ورکول دومره غټه خبره نه ده که د نسوارو قرباني ورکول. نو کجلو سره او د سترګو ډراپ سره اگر چې حلق تم لاړې شي، دې سره روژه نه ماتیږي. ځکه روایتو کې راځي نبی علیہ السلام نه تپوسو شو، افاکتحل وانا صائم، جی زه رانجه لګولی شم چې روژه دار یم؟ نبی علیہ السلام ورته قال نعم، ویل او لګولی شي. خو د رنجو به عزتمندو ګورئ دا یاد لرئ، رنجو کې به د ښایستونو دغه نه کې څه ناوې خو نی، بعضې سړی پوره ځان نه ناوې جو د جنکو په شان باندې وله لکۍ م جوړئ. د سړو دپاره داسې ښایست دی، امام مالک رحمت الله علیه وایي که د سړو دپاره رانجه لګول مکروه دي، څه ناوې خو نه ده چې اوس دا بار ګرځي دا د لا بله لانجه. خو ځه د پیغمبر نه بعض روایتو کې ثابت دي، نو انسان رانجه لګولی شي، خو د سنت طریقې په نیت باندې، د سترګو د دوایي په نیت باندې. او که چا ولګوله روژې ورسره نه ماتیږي، ډراپونو سره روژه نه ماتیږي. نو څومره ډراپ هم چې څو پیرې د ورځې اچي انسان دوایي په طور باندې، او یا د ګلاب اوبو اچي سترګو کې، ځکه د سترګو بیماریانو بعضې علاقه کې راوتي وي، نو هغې د وجې نه بیا انسان وایي چې روژه مې ماته نه شي، نو روژه دې سره نه ماتیږي.